الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د هرې غربي مفکورې یا د هرې غربي اصطلاح مطالعه کولو دپاره یا د یو نظام فکر یا مکتب فکر مطالعه کولو دپاره لازمي خبره ده چې د هغې اصطلاح تاریخي بیکګراوند یا تاریخي شالید یا د هغې هغه ارتقایي پړاوونه چې په تاریخ کې کم تیر شوي یا د هغه خپله چې د کوم قوم سره هغه اصطلاح تعلق ساتي یا د کوم قوم اړوند وي د هغوی په نظر باندې یا د هغوی په عینکو باندې هغه اصطلاح ولوستلی شي، نو بیا موږ تاسې په هغه اصطلاح باندې یا په هغه نظامي فکر باندې یا په هغه فکري مکتب باندې پوهېدلی شو. نن غواړو چې د الحاد په اړه باندې چې د الحاد هغه لغوي او اصطلاحي تعریفات څه شی دي یا د الحاد چې کوم تاریخي پړاوونه دي په غرب کې هغه د کومو مراحلو نه تېر شوی دی. آیا الحاد اکیډمیک ایکسپلوژن دی یعنې علمي چاودنه شوې ده په غرب کې، او که نه دا د ډېر وختو سرګردانیو او د مختلفو قسمو نظامونو راتللو او د مختلفو مظالمو او شکنجو نه بعد چې دی خلک دې ته مجبوره شول چې د مذهب نه بغاوت وکړي یا د الله تعالی نه انکار وکړي. نو په دې سلسله کې اول موږ تاسې وایو د الحاد هغه لغوي تعریفات او اصطلاحي تعریفات، د هغې نه بعد د الحاد تاریخ. د الحاد لغوي تعریف اصل کې د لحد یو طرف ته کېدلو یا یو طرف ته میلان یا د یو طرف ته منحرف کېدلو نه اخیستلی شوی دی. لکه څنګه چې موږ او تاسې ګورو چې یو قبر وي هغه په دوه قسمه باندې وي. یو هغه قبر وي چې د هغې په منځ کې چې دی موږ او تاسې کنده کنو یا موږ او تاسې د هغې په منځ کې کنده وباسو هغې ته شق ویلی شي. یو هغه قبر وي چې په هغې کې یو طرف ته یا یو سایډ ته چې دی موږ او تاسې کنده کنو یا مثال د خبرې پای کې هغه کنده وباسو نو دې ته بیا لحد ویلی شي. نو ځکه لحد ورته ویلی شي چې دا په دې کې دا کنده یو طرف ته وي، یو طرف ته شوي وي. نو همدغه راز د الحاد چې کوم یا د الحاد چې کوم اصل مفهوم دی دا د لحد نه اخیستلی شوی دی. لحد یو طرف ته کېدلو ته یا یو سایډ ته کېدلو ته ویلی کېږي، لکه څنګه چې تفسیر ابن کثیر یا تفسیر قرطبي کې هم راغلی دی. همدغه راز د الحاد چې کوم اصطلاحي تعریفات دي، اصطلاحي تعریفاتو کې الحاد فی الدین یعنی الحاد په دین کې، الحاد د دین د لارې نه د سمې لارې نه د اخوا کېدلو ته یا د سمې لارې نه منکر کېدلو ته یا د سمې لارې نه د دین د لارې نه منکر کېدلو یا منحرف کېدلو ته وایي. لکه څنګه چې امام رازی وایي چې په اصل کې ملحد انحراف کوونکي ته وایي، خو وروسته دا لفظ له حق څخه باطل ته د ګرځېدلي شخص لپاره ځانګړی شوی دی. همدغه راز په روح البیان کې راځي چې وروسته په عرف کې دا لفظ له حق څخه باطل طرف ته د انحراف او میلان لپاره ځانګړی شوی دی. یعنې څوک چې د حق نه باطل طرف ته واوړي یا د حق نه یا د سمې لارې نه باطل طرف ته میلان وکړي یا هغه طرف ته واوړي منحرف شي نو هغه ته ملحد ویلی کېږي. قدرمن ورونو د ملحد دپاره یا د الحاد دپاره په انګلیش ژبه کې چې کوم دی د ایتیسټ یا د ایتیزم الحاد ته ویلی کېږي، ایتیسټ ملحد ته ویلی کېږي. ایتیزم اصلا د یوناني لفظ ایتیوس نه اخیستلی شوی دی. ایتیوس معنا ده وداوټ ګاډ یعنی د الله تعالی نه بغیر، د الله تعالی نه پرته، د الله تعالی وداوټ ګاډ. او د ایتیزم دا لفظ دا چې دی بیا د تیزم هغه په الهیت باندې یقین ساتلو ته یا د الله تعالی په شتون باندې یا د یو ما بعد طبیعتي ذات په شتون باندې یقین ساتلو ته وایي تیزم. او ایتیزم چې دی بیا دغه تیزم نفی کوي. نو همدغه راز انګلیسي ژبه کې چې دی بیا ملحد ته ایتیسټ ویلی کېږي، په پښتو کې ورته بېدینه یا لادینه یا د دهریه لفظ هم یا ځینې اوس معاصر ځینې د پښتو چې که ماهرین دي هغوی وایي چې دې ته پنځپال هم ویلی کېږي. پنځپال مطلب دا ده چې یعنې په خپلو حواسو باندې په خپلو 15 حواسو باندې چې څه شی ویني څه شی حس کوي یوازې په هغې باندې یقین کوي، د هغې پرته چې څه شی وي په هغې باندې یقین نه کوي یا په هغې باندې ایمان نه لري، نو ځکه ورته پنځپال ویلی کېږي. همدغه راز د الحاد چې کوم اصطلاحي تعریفات دي په دې کې مشهور تعریف په تېره پیړۍ کې یو مصري ملحد تېر شوی دی اسماعیل احمد ادهم په نامه باندې. هغه یو رساله لیکلې ده وړه غوندې چې هغې کې هغه د خپل الحاد ذکر کړی دی یا د الحاد اړوند ځینې دلایل ذکر کړي دي. هغه د رسالې نوم دی لماذا انا ملحد په نامه باندې. هغه په خپل رساله کې د الحاد تعریف په داسې ډول باندې کوي چې یعنې الحاد په دې خبره یقین ته وایي چې د کائناتو سبب خپله همدا کائنات دی او له دې عالم یعنې د دې نړۍ پرته بل هیڅ نشته دی. یعنې د ده په آن باندې الحاد په دې کائنات کې د کائنات را پیدا کېدل یا د کائنات خپل ځان سبب دی
او د دې کائناتو پرته یا د دې عالم یا د دې نړۍ نه اخوا نور هیڅ هم نشته دی. همدغه راز یو بل مشهور فلسفي د ډکشنري ده د فلسفي اصطلاحاتو دپاره د المعجم الفلسفي په نامه باندې چې په هغې کې د الحاد د کلمې تعریف په دا ډول باندې شوی دی چې الحاد هغه خلکو مذهب دی چې له الوهیت څخه انکار کوي، او ملحد هغه چاته ویلی کېږي چې په هیڅ خدای یا اله باور ونه لري. همدا معنی د انساني فکر د تاریخ په اودو کې شایع او خپره ده. قدرمن ورونو، د دوی په آن باندې یعنی دا چې کوم معجم الفلسفي د دوی په آن باندې د الحاد خپل یو مذهب دی. دوی خپل د الحاد ته یو مذهب ویلی دی. د دې مذهب ویلو شاته یو ډېر ناشنا نکته موجوده ده، او هغه دا ده چې انسان نشي کولی کله هم دا امپاسبل چې انسان د فکري لحاظ سره مکمل آزاد شي. انسان کله هم نشي ازادېدلی. خامخا چې هغه د یو فکر نه وځي، د یو نظام فکر نه وځي، خامخا به په یو بل نظام فکر کې اخته کېږي. د یو نظام فکر نه وځي، خامخا به د یو بل حدود، یو بل دایرې ته ورځي. نو که چېرته مثال له خبرې یو انسان د مذهب نه وځي، نو هغه به خامخا د لامذهبیت په مذهب کې، د لامذهبیت یا د مذهب نه د انکار کېدلو یا د الحاد په مذهب کې به خامخا هغه ورداخلیږي. ځکه چې د ملحد هم خپل یو مخصوص نظام فکر وي. داسې نه ده چې د ملحد فکر آزاد وي. ملحد هر یو څیز په اړه باندې خپل مخصوص عقاید لري. انشاءالله چې په روانه کې به موږ او تاسې وایو چې هغه د کائناتو په اړه باندې خپل مخصوص فکر لري. د هغې نه هغه نشي ازادېدلی. همدغه راز د انسان په اړه باندې هغه یو مخصوص محدود فکر لري. د عالم په اړه باندې، د مادي اشیاو په اړه باندې، د وجودیت په اړه باندې، د هر څیز په اړه باندې، حتی د تصور علم په اړه باندې، د اپسټمالوجي انټولوجي په اړه باندې، د هر یو څیز په اړه باندې دوی یو خپل مخصوص تصورات لري. نو چې هر کله یو انسان د یو مخصوص تصوراتو نه، یعنی د مذهب نه وځي او په نورو مخصوصو تصوراتو کې ورداخل شي، یا په یو بل محدود فکر کې ورداخل شي، نو دې ته بیا کله هم موږ تاسې آزاد فکره یا آزاد خیاله یا فری تینکرز یا روشن خیاله ورته نه شو ویلی، بلکې دا د یو فکر نه ووته، په بل فکر کې ورداخل شو، په بل یو فکري مکتب کې هغه وردننوته. نو ځکه په دې خاطر باندې چې دی په معجم الفلسفي کې د ملحد دپاره یا د الحاد چې کوم دی دا خپله د یو مذهب په نوم باندې، چې یعنې دا خامخا یو مذهب دی. همدغه راز د امریکې یو پوهنتون دی د باسټن په نوم باندې، د هغې یو پروفیسر دی مارټن مایکل، هغه د الحاد تعریف په دا ډول باندې کوي چې ملحد هغه کس دی چې د خدای په وجود باور نه لري، او اړینه هم نه ده چې هغه د خدای په نشتون یعنې په عدم باندې باور وکړي. د دې پروفیسر په اند باندې د الله تعالی چې کوم منکر وي یا د یو ملحد تعریف دا دی چې هغه ضروري نه ده چې د الله تعالی په وجود، په شتون یا په نشتون باندې باور ولري. یعنې دلته د اګناستیک یعنې د متشکک تعریف چې د هغه د ملحد په ځای باندې کړی دی. همدغه راز یو بل دی پاول کلیوټر په نوم باندې، چې هغه وایي چې د الحاد تر ټولو غوره او دقیق تعریف دا دی چې ملحد هغه خدای نه مني د کوم خدای تصور چې دین منونکي وړاندې کړی وي. یعنې ادیانو والو چې کوم تصور وړاندې کړی د الله تعالی په اړه باندې، نو ملحدین هغه خدای تصور نه مني. ځکه چې د کلیوټر په موخه مذهبي تیزم دی، یعنی چې په حقیقت کې د دین او د مذهب مترادف دی. یعنی د کلیوټر د پروفیسر چې کوم دی پال، د په آن باندې چې دا کوم تصور د الله تعالی یا دا کوم صفات چې موږ تاسو د الله تعالی باندې کړی، د ملحد کله هم دغه تصور یا دغه دینونه نه مني. یعنی د ملحد تصور د الله تعالی په اړه باندې بیل دی، جدا دی، د هغې تعریف یا د هغې وضاحت به دا نه ده کړی. نو قدرمن ورونو، په مجموع کې د الحاد تعریفات چې موږ تاسو وګورو، هغه شخص ته ویلی شي ملحد چې هغه په دینونو باندې یقین نه لري، په الله تعالی باندې یقین نه لري، هغه په مابعد طبیعاتو باندې یقین نه لري، یا هغه څه چې دی په خپلو سترګو باندې نه ویني، او موږ تاسو ته دین بیان کړي، ملحد په هغه څیزونو باندې یقین نه لري. دغه د الحاد تعریفاتو. اوس د الحاد تاریخ اړوند خبره کوو. الحاد په اصل کې شروع شوی دی په غرب کې، په یونان کې پیل شوی دی. که چېرته موږ تاسې وګورو په هندو تهذیب کې د یونان نه هم مخکې داسې ځینې مفکورې موجودې وي، ځینې افکار موجود وو چې هغه الحادي افکار وو. هغه د یوناني دور نه هم مخکې موجود وو، خو د هغې په اړه باندې موږ تاسې ډېر زیات پوهاوی یا ډېر زیات مواد نه لرو تاریخي چې موږ تاسې د هغې په اړه باندې مکمل تفصیل ترلاسه کړلی شو، ځکه چې دا په هماغه وخت کې ځینې فکرونه راپورته شوي وو، بیا ختم شول، لکه د لوکاتیا په نوم باندې یا چرواکه په نوم باندې، چې دا د هندویزم یعنې په هندوانو کې نن نه 15,000 کاله مخکې په مادیاتو باندې یقین لرونکي یا ماده پرست مفکرینو چې هغوی به یوازې مادیاتو ته چې دی اهمیت ورکوو، په مادیاتو باندې به یقین درلوده. خو اصلا چې موږ او تاسې کوم الحاد لولو دا مغربي الحاد دی. اسلامي نړۍ ته چې کوم الحاد اوس وختونو کې راغلی دی دا د غرب نه راغلی دی. نو ځکه موږ او تاسې په غرب کې چې کوم الحاد دی د هغې تاریخ لولو چې دا د کوم ځای نه پیل شوی. په غرب کې چې کوم الحاد دی دا اصلا په یونان کې پیل شوی دی، او په یونان کې ډېر زیات فلاسفه و، لکه
د ارسطو په نوم باندې، د افلاطون په نوم باندې، د تلس په نوم باندې، همدغراز د سقراط په نوم باندې یا د زینو په نوم باندې ډېر داسې فلاسفه تېر شوي دي په یونان کې. په یونان کې مشرکانه حکومتونه مو، په هغې کې د خلکو مذهبي چې کوم اړخونه هغه مشرکانه و، مختلف قسمه بوتانو عبادتونه به کول، او بیا د دې بوتانو عبادتونه به لکه ضروري نه و چې د ټولو بوتانو عبادت به خامخا کې 12 قسم بوتان په هغې کې مشهور و، چا به د یو بوت عبادت کو، چا به د بل بوت عبادت کو، چا به د بل عبادت کو. همدغراز په یونان کې په هماغه د فلسفو په دور کې چې کوم دی پخواني یهود هم موجود و چې هغې ته به رومانیټیوز ویلې، د هغه یهودو چې دا په یونان کې د پخوا راهیسې موجود و، او بیا دغه فلسفیان هم په یونان کې و. په هغه وختونو کې چې کوم حکومت و، دا کم ځایونو کې چې د بوتانو او فلسفیانو د مختلف افکارو، هغه ځای ته ایتنز ویلې، هغه ښار ته چې په کوم ښار کې د خلکو اوسېدل. په دغه ایتنز کې د دې ایتنز د دې ښار مشر داسې یو حکومت چلولو چې هغې ویل چې یاره تاسو د یو بل د بوتانو توهین مه کوئ، د یو بل په خلاف باندې مه ځئ، ځکه چې دې سره انتشار پیدا کېږي، په ټولنه کې جګړې پیدا کېږي، جنګونه پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ډېر داسې فلسفیانو چې هغه د دې بوتانو نه بیزاره و، هغوی به په دې بوتانو باندې یقین نه ساته، هغوی د خپل عقل نه کار اخیسته چې یاره دا بوت دا هېڅ هم نشي کولی، دا بوت د خپل ځان حفاظت نشي کولی، دا بوت چې دی موږ ته څه نشي راکولی، دا بوت خپل ځان ته څه نشي ورکولی. نو څنګه موږ د دې بوتانو عبادت وکړو، یا په دې بوتانو باندې یقین وساتو، یا د دې بوتانو تعظیم وکړو. نو په دې خاطر باندې ډېر داسې فلسفیانو چې هغوی به د دې بوتانو مخالفت کو په پټه باندې، ډېرو به هغه چې دی هغوی به د بوتانو په خلاف باندې کتابونه ولیکل، بیا به په خپل نوم باندې نه نشر کول، بس بیا به خپلو شاګردانو ته هغه فکر منتقل کو، هغه کتابونه به چېرته کېښودل، بیا به یو وخت کې د چا لاس ته ورغلل، هغه به بیا د هغه فکر نه استفاده کوله. نو په یونان کې په مجموعي ډول باندې چې کوم فلسفیان تېر شوي دي، هغه په هغې کې 3 قسمه خلک ته ملحدین ویل کېدل. جان برمر یو مؤرخ تېر شوی دی چې هغه الماني مؤرخ دی، او هغه ویلی دی چې په یونان کې 3 قسمه خلکو ته ملحدین ویل کېدل. یو هغه خلکو چې هغه متشککینو، چې په الله تعالی باندې به شک اظهار کوو، یعنې په دې بوتانو باندې به شکمند وو چې یاره د بوتان څه کولی شي او که نه شي کولی، د بوتانو په اړه باندې هغوی یقیني نه وو. دې ته به چې د متشککین ویلی، یا دغه خلک ته به اګناسټکس ویلی. یو هغه خلکو چې هغوی ته به ایډویسټ ویلی، ایډویسټان به ورته ویلی. دا هغه خلکو چې د یوناني بوتانو په خارجي حقیقت باندې به یقین نه درلود، یعنی دوی به د بوتان عبث ګڼل. نور د دې نه علاوه چې کوم دی د کائناتو یو خالق یا د کائناتو په اړه باندې د مابعد طبیعاتو باندې به یقین درلود چې دا کائنات خامخا یو ذات پیدا کړی دی. خو البته دوی چې دی د دې بوتانو په حقیقت باندې چې دا کوم بوتان 12 قسمه مشهوره وو، په دې باندې به یقین نه درلود. همدغراز درېیم نمبر هغه خلک چې په هغې کې آزاد فکره یا فری تینکرز په نوم باندې وو، چې دا به آزاد خیاله شمارل کېدل. دوی به په هېڅ ذات باندې یقین نه درلود، په هېڅ خدای باندې به دوی یقین نه درلود، نه به په بوتانو یقین درلود، نه به په الله تعالی باندې یقین درلود. قدرمن ورونو، په دې فلسفیانو کې چې په هغه وختونو کې کوم ملحد فلسفیانو، په هغې کې مشهوره فلسفیان چې دی هغه انکساغورس په نوم باندې دی، پروډکس په نوم باندې دی، ډایوګنیز په نوم باندې دی، هیپو په نوم باندې دی، پروټاغورس په نوم باندې دی، کرایټس په نوم باندې دی، افلاطون، ارسطو، ټیوفیرس، ټیلو، بیون، اپیکیورس، تیودورس او یوهیمرس په نوم باندې. دغه چې کوم یو پکې ډیاغورس په نوم باندې دی، دغه چې کوم فلسفیانو 18 دانې دغه په مجموعي ډول باندې چې دی هلته ملحدین شمارل کېدل، چې یعنې دا په یونان کې ملحد فلسفه و. د جیمز ترور په نوم باندې یو لیکوال دی، هغه وایي چې ډیاغورس د تاریخ اولنی ملحد دی، ځکه چې ډیاغورس یو کتاب ولیکه، قلمي نسخه ولیکله، او دنه دا کتاب ورک شو. د بیا یو د لرګي بوت و، هغې نه ډېر زیات سوال وکړي چې یاره ماته دا زما کتاب را پیدا کړه. چې کله د هغې بوت نه ناامیده شو، چونکې بوت خو چاته کتاب نشي پیدا کولی، یا بوت خو څه نشي کولی، نو د دې لرګي نه ناامیده شو، د دې بوت نه ناامیده شو، دا بوت مات کړ او په دې باندې پخلی وکړ، نغري ته یا اور ته واچو. هر کله چې حکومت ته یا دغه ځای د ایتنز ګورنر ته معلومات وشو، نو هغه ته ویل چې یا به ته د ایتنز پرېږدې، ځکه چې تا د بوتانو توهین کړی دی، د نورو خلکو هغه احساسات دې مجروح کړي دي، یا به ته د ایتنز یا د ښار پرېږدې، او یا به چې دی په تا باندې د قتل سزا یا تا به د قتل سزا اورول کېږي، ته به قتل کېږي. نو ډیاغورس فلسفي چې دی بیا هغه ښار پرېښودو. نو همدغه راز په دې یونان کې ډېر زیات داسې مختلف قسمه افکار والا خلک موجود وو، چې ځینې پکې وو هغوی به په بوتانو باندې یقین ساته، ځینې پکې وو چې هغوی به د بوتانو په حقیقت باندې یقین نه ساته، ځینې وو چې هغه کټر ملحدین، هغه به په هېڅ
غیر طبيعي لکه غیر مادي څیزونه یا ما بعد طبيعتي څیزونه باندې یقین نه ساته. ځینې پکې داسې وو چې هغوی به په یو خالق باندې یا په یو ما بعد طبيعتي ذات باندې یقین ساته. لکه په دې سلسله کې مشهور سری ارسطو دی چې موږ او تاسو دغه نظریه وویله د پرایم موور یا هر یو سیس ته حرکت ورکوونکی ذات دا چې کومه نظریه ده د علت په دلیل کې یا موږ او تاسو د کاسمولوژیکل ارګومنټ کې دغه په اړه باندې ویلې چې ارسطو دا نظریه وړاندې کړې وه. همدغه راز افلاطون به ویلې چې هر کله تاسو یو ملحد وګورئ باید چې حکومت دغه معرفي کوي او حکومت ورته 15 کاله سزا ورکړي. حکومت باید چې په دې 15 کالو کې د ملحد په دې خبره باندې قانع کړي پوه کړي چې یاره دا کائنات یو خالق لري یا یو ذات شته دی یو پرایم موور شته دی یو سپریم بیم شته دی چې هغه د هر څه شته د ټول نظام ساري. نو که چېرته بیا هم په دې 15 کلونو کې ملحد پوه نه شو نو باید چې د هغې نه بعد ملحد ته د مرګ سزا ورولی شي. نو د افلاطون خپله د الحاد اړوند دا نظریه وه. قدرمند ورونو بیا د هغې نه بعد د الحاد تاریخ یو مهم پړاو چې دی هغه په ایټالیا یا په روم کې دی. روم ډېر زیات لرغونی او ډېر زیات مهم تاریخ کلتوري تاریخ لري. په روم کې ډېر زیات کلتورونه والا خلک راجمع شوي وو. د دنیا مختلفو تهذیبونو والا خلکو آثار په رومیانو کې لیدلی کېدل. روم ولو هم د ځینو د بوتانو عبادت کو ځینې پکې یهودیان موجود وو ځینې پکې نورو مذاهب والا موجود وو او عیسایان په دې کې هم را پیدا شوي یعنی عیسایان په دې کې را پیدا شو چې هر کله په دې کې عیسایان را پیدا شول د هغې نه بعد په اوایلو کې د عیسایان د ډېرو سختو مشکلاتو ښکارو د تکالیفو ښکارو. یعنی اول خو په یونان کې چې کوم دی د ملحدینو دپاره کوم خاص غټ حیثیت نه و بلکې په مخفي ډول باندې و. بیا چې په روم کې هم کوم ملحدینو د هغوی دپاره هم کوم خاص حیثیت نه و کوم غټ تنظیم نه و کوم غټه ډله ټپله نه وه بلکې ډېر مخفي به په پټو پټو نظریاتو باندې یا به په خپل ذهن کې ځینې مختلف افکار ساتل په ښکاره به د دې اظهار نه شو کولی. نو په روم کې چې کله بیا عیسایان پیدا شول عیسایانو سره اول وختونو کې د یهودو لخوا یا نورو خلکو لخوا ډېر زیات مظالم کېدل ځکه چې عیسایان د یهودو یا نورو مذاهبو باندې رد کړو عیسایانو. بیا په دې کې یو سړی را پیدا شوی دی د سنټ پال په نوم باندې یا د پولس په نوم باندې چې هغه هم په عیسایت کې ځینې عقاید چې دا یو یهودي الاصل او په اوایلو کې دی یو یهودي و بیا وروسته د عیسایت قبول کړی دی. د بیا په عیسایت کې ډېر مختلف قسمه خرافاتي عقاید ور اضافه کړي دي او د هغې نه بعد یعنې د سنټ پولس ته خلک ډېر زیات په احترام عیسایان چې کوم دی د ډېر زیات احترام لري د خبرو ته ډېر احترام لري. نو په دې خاطر باندې د سنټ پولس دا خبرې هم داسې وګڼلی شي لکه څنګه چې عین عیسایت یا عین هغه دین دی کوم چې عیسی علیه السلام دوی ته راوړی خو اصلا د پولس یا سنټ پال چې کوم دی په دغه عیسایت کې خرافاتي عقاید ور اضافه کړي لکه په دې کې یو مشهور عقیده د تثلیث عقیده ده چې دا پکې ور اضافه شوې وه. په اوایلو کې د عیسایانو چې کوم قوت هغه په اروپا کې یا په روم کې ډېر زیات کمزوری و. وروسته رفته چې یو پیړۍ دوه پیړۍ تېرې شولې په دې کې درېیمه پیړۍ کې یو بادشاه تېر شوی دی د قسطنطین په نوم باندې هغه هم د عیسایت قبول کړ یعنې د عیسایت ورته ښه ښکاره شو چې کله هغه عیسایت قبول کړ نو چونکې د بادشاهانو چې کوم افکار وي یا د بادشاهانو چې کوم دین وي یا د بادشاهانو کوم مذهب وي هغه ډېر زر په رعایت باندې خپرېږي. نو په نور رعایت یا په نور چې کوم دغه قوم او په روم کې عیسایت ډېر زیات خپور شو. په دې وختونو کې عیسایانو په داسې یو ترتیب سره کار وکړ چې د روم یا د اروپا ګوډ ته د عیسایت د رسولو دپاره مختلفې طریقې په مختلفو پلانونو باندې کار وکړو. مختلفو ځایونو کې کلیساګانې جوړې کړلې دعوتي سنټرونه جوړ کړل ګرجاګانې جوړې کړلې مختلف خلک هغوی دې دپاره وګمارل چې تاسو به د عیسایت دپاره تبلیغ کوئ. نو بیا خلک رفته عیسایت ته منتقل شول او په دې وختونو کې چې کله عیسایانو قوت ومندو نو عیسایانو کوشش وکړ چې د خپل نظریه یا د خپل دین په خلاف باندې چې کم نور دینونه دي لکه یهودیت دی یا مثال د نور شرکي عقاید دي بت پرستی ده یا پخوانی د یونان عقاید دي نو هغه ټولو په خلاف باندې د خلک راپورته شول. ان تر دې پورې چې د یهود او د عیسایانو ترمنځ ډېره ستره موږ او تاسې کتلی شو چې ډېر په تاریخ کې ډېره ستره دورانیه داسې تېره شوې ده چې د دې دواړو ترمنځ جنګونه شوي دي. نو په هغه وختونو کې چونکې عیسایت سره د حکومتي قوت هم موجود نو هغې د دې حکومتي قوت نه فایده واخیستله او د یهودو په خلاف باندې چې دا راپورته شول یهود ټول اکثره د اروپا نه وشړل یا ځینې لږ یهود پاتې شول چې هغه به ډېر زیات په مخفي ډول باندې په اروپا کې اوسېدل. نور به اکثر یهود چې دغه د اروپا ګر چاپېره غاړو ته یا مثال له خبرې بیا وروسته چې کله اسلامي تاریخ کې د عثمانیان راغلل د عثمانیانو په دغه کې په ترکیه کې او په نورو ځایونو کې به دا یهود اوسېدل او همدغه راز اروپا ته نه شو تللی. نو قدرمند ورونو چې هر کله عیسایت سره حکومتي قوت یو ځای شو نو په ټول اروپا کې عیسایت خپرېدل ډېر زیات په تیزي سره وشول. په دې سلسله کې یو مهمه خبره دا ده چې په هغه وختونو کې په روم کې ځینې فلسفي نظریات وو چې هغه د ارسطو نه پاتې وو لکه د کائناتو د نظام شمسي د مرکزیت مسله چې دوی به ویل چې د نظام شمسي مرکز څه شی دی
نو د ارسطو په اند باندې یا د یوناني فلسفو په اند باندې د نظام شمسي مرکز چې دی ځمکه ده. نو همدغه راز ډېر داسې نظریاتو چې هغه اصلا فلسفي نظریاتو، خو دې عیسیانو چې کوم دی دغه نظریات یې په عیسیت کې ور شامل کړل او د عیسیت برخه وګڼله یا د عیسیت برخه ور وګرځوله. نو ځکه ډېرو خلکو دا یقین ساته چې یاره د عیسیانو په مذهب کې یا د عیسیانو په عقایدو کې اصلا چې کوم عقاید دي په هغې کې دا خبره شامله ده چې یاره دا ځمکه د نظام شمسي مرکز ده. خو اصلا دا نظریه چې کوم ده د فلسفیانو، چونکې په هغه وختونو کې خلکو ځینو خلکو د فلسفې سره شوق ساته، فلسفي نظریاتو په هغه وختونو کې د خلکو په زړونو کې محبوبیت درلود. نو عیسیانو هم د خلکو د دغه محبوبیت د وجې نه دغه نظریات چې د په عیسیت کې ور داخل کړي. نو بیا وروسته چې کله وخت تېرېده نو دا د عیسیت د مذهب په حیث باندې وګرځولی شول چې دا عین عیسایي مذهب دی. نو تر ډېره وخته پورې تقریبا 15 پیړیو پورې چې کله هم د عیسیت په اروپا کې ډېر زیات خپور شو، قوت ته ورسېده، نو بیا د عیسیت قوت په حاکمیت باندې هم و، بادشاه باندې هم و. یعنی بادشاه هم بیا د عیسیانو د خوښې مطابق به راته، بادشاه به بیا هم په بادشاه باندې هم د عیسیانو تسلط و. بادشاه به عیسیانو به کولی شو، عیسایي پادریانو یا کلیسا به کولی شوه چې بادشاه لرې کړي یا نوی بادشاه منتخب کړي یا د بادشاه په خلاف باندې پروپاګنډ وکړي یا د بادشاه په خلاف باندې خلک راپاڅوي، ځکه چې عیسیت په خلکو کې ډېر زیات خپور شوی و. په دې سلسله کې عیسیت چونکې خاص حدود نه درلودل، لیمټس نه درلودل، یعنی په دې کې داسې کوم نظام نو موجود لکه څنګه چې زموږ استاد په دین اسلام کې موجود ده چې کوم نوې خرافاتي خبره یا بدعي خبره یا داسې خبره چې هغه د دین په خلاف باندې وي او هغه څوک وکړي او هغه په خلاف باندې نور علما راپورته شي، هغه فتنه ونیسي. لکه اوس وختونو کې ډېر فتنې دي، انکار حدیث په نوم باندې یا جدید معتزله چې کوم دي. نو هغه وختونو کې په عیسیت کې داسې نظام نو موجود چې هغه دی د راهبانو یا مثال د کلیسا چې کوم مخنیوی ده دا وکړي، د نوي عقاید یا نوي بدعات یا نوي خرافات په دې مذهب کې کوم شاملېږي د هغې مخنیوی وکړي. نو په دې خاطر باندې په مختلفو ځایونو کې عیسیانو کلیساګان ولو هر یو کلیسا ولو به د خپلو خواهشاتو مطابق په خلکو باندې خپله خبره منله. که چېرته خلکو به د هغې خلکو د خوښې خلاف خبره کوله نو دوی ته به بیا قار ورته، دوی به چې دی بیا به په هغوی باندې هغوی به محکمې ته کش کول، هغوی ته به سزاګانې ورکولې، هغوی به په مختلفو نومونو په مختلفو پلمو باندې چې دی تکلیف ورته ورکوه هغې خلکو ته. نو په دې خاطر باندې ورځ تر بلې د عیسیانو یا د کلیسا په خواهشاتو کې د دوی په آمرانه یا دیکتاتورانه خوی کې ورځ تر بله چې دی زیاتوالی راته. نو نتیجه تر دې حده پورې ورسېدله چې ډېر خلک وو چې هغوی د عیسیت نه متنفره شول. قدرمن ورونو، تر دې ځایه پورې موږ او تاسې د عیسیت په هغه منځنیو پیړیو پورې په اروپا کې د الحاد منځنیو پیړیو د تاریخ چې کوم دی دې ځای پورې موږ او تاسې ولوست. انشاءالله نور به پر روانو ویډیو کې لولو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.